خدا را انصاف وکړئ. د غریب آه ماخلی چېرته کې د مقبرې ته لاړ شئ او سوچ وکئ تاسو خپل د نیکیانو زموږ نیکیان څه شو، بیا د خپلو پلارانو بیا دغه شانې څومره غټ غټ افسران لاړل، تاسو هم ځئ دې قبر ته به ورښکته کېږئ، د دې غریب د دې خلکو به بیا تپوس کېږي تاسو نه. نو د الله د رضا لپاره دا ناجیزه پرچې فیر انکوایري کوئ. اف آی آر خو زه صحیح ده، د کس حق دی. فرست د اف آی آر مقصد څه دی؟ فرست انفارمیشن رپورټ. خو دلته کې زموږ انکوایري جب بیا په پیسه کېږي. د انکوایري چې کوم کسان افسران ناست دي بیا به پیسه ورکړي چې بیا به هغوی چې ملزم او د مدعي که د مدعي پیسه پې مضبوطه وي د مدعي په حق کې ځي، چې د ملزم پیسه پې مضبوطه وي د مدعي بیا د ملزم په حق کې ځي. او بیا دوی څه وایي؟ یا افسرانو سره ډسکس کوو. زموږ په 400 کې اس پي صاحب ناست دی، نوم نه اخلم، خو خفه شمه قسم دی. هغه بله ورځ موږ ډي پي او صاحب ورولېږلو، زموږ په اف آی آر کې موږ ډي پي او صاحب ورته کلیر کټ ووې چې دا یو جعلي کیس دوی جوړ کړی دی او دوی زه درلېږم دا ختم کا. چې کله زه لاړم او د اس پي صاحب خبره ما واورېدې که نه، نو ما وی چې بینې دلته کې هم را رسېدلی دی. هغه چې په کومه لهجه خبرې کولې او په کومه طریقې خبرې کولې، نو ما ووی چې سیسټم د دې ځای نه خراب دی. خفه شم، بیا هم خفه شم. الله پاک دې زموږ افسرانو ته، الله پاک دې اسی چوګانو ته، الله پاک دې تاڼهدارانو ته هدایت نصیب کړي. په زړه کې د عامو خلکو یره